ان شاء الله دا کرپ خلق چره دا خانان چری دا خانزم دا علم بردار چری دا دی دا سیاست بختمو ان شاء الله انتبه قال الله وقال الرسول صلی الله علیه وسلم نظام راولو انتبه آغا نظام راولو چاگا دا عدل و دا انصاف نظام دی یو بل منصوبه چه مونگی لرو چه دا دی علاقی دا دی زلی دا ترقی دا پارا چې هغه موقع بلې پارټۍ سره نشته هغه یو متحده مجلس عمل ته دا موقع ده هغه دا ده چې په دې حاضر ساعت کې دوه ملکونه دي په مسلمانانو ملکونه کې دوه ملکونه دي چې د ترقۍ لپاره یادېږي هغې کې یو ترکي ده ترک قوم دی هغې کې دویمه ملیشیا ده او د الله په فضل باندې په دې حاضر ساعت کې په دواړو ملکونو کې زمونږ د اسلامي پارټیانو حکومتونه دي د الله په فضل باندې دا موقع متحده مجلس عمل سره ده ان شاء الله د الحاج پرویز خان چې کوم ذکر وکړو د دې نوښار نه به یو ځل بیا انډسټریل مرکز جوړو ان شاء الله دلته کې به اکنامک زونز جوړو ان شاء الله په یو جلوزۍ کې به اکنامک زون جوړو په راشکۍ کې به اکنامک زون جوړو دا د سیپیک دور را روان دی مونږ به زو د خپلو ملګرو ته زمونږ د نورو ملکونو کې چې کوم د اسلامي پارټیانو حکومتونه دي د دې ممالکو د حکومتونو او د بزنس کمیونټي په تعاون سره په دې نوښار کې به نوې کارخانې چالو کوو نوې اقتصادي منصوبې به چالو کوو او زمونږ دا اراده ده چې د هغې نه به انشاءالله یو لک ځوانانو ته یو لک نوجوانانو ته به انشاءالله د روزګار نوې موقع ملاویږي هغه کارخانې هغه اقتصادي منصوبې دا په دې نوښار ضلع کې چالو کوو انشاءالله هم به د قال الله او د قال الرسول صلی الله علیه وسلم نظام راولو هم به د دې ضلع د ترقۍ او د خوشحالۍ او هم به دلته کې د عدل او د انصاف یو نوی دور شروع کوو تاسو موږ سره دا وعده وکړئ دا کومې لس ورځې چې پاتې دي دا به میدان ته روزو انشاءالله دا به میدان ته روزو ما سره یو لوز وکړئ رونو ما سره وعده وکړئ چې متحده مجلس عمل دا زما تحریک دی تاسو ټول دا زموږ قومي تحریک دی موږ به میدان ته روزو تاسو کې هر فرد به مولانا فضل الرحماني تاسو کې هر فرد به سراج الحقي تاسو کې هر فرد به آصف لقمان قاضي تاسو کې هر فرد به الحاج پرویز خټکی انشاءالله په 25 تاریخ به یو ځل بیا د غلو ته شکست فاش ورکوو او دلته کې به یو نوی نظام آغاز کوو په الله باندې درانه شئ الله مو عزت وکړه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین